ویم پل زنګ د جورې داسې پاتې شو خوار بس بې اسرې داسې پاتې شو راشه نن په خپله حالات او د دې پل وګوره کوله چاندې داسې پاتې شو کوله چاندې داسې پاتې شو پل زنګ د جورې داسې پاتې شو چانده واچوئ ایماندارو چانده واچوئ ایماندارو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو زه محمد صدیق ستاسو په خدمت کې حاضر یم ډېر د افسوس مقام دی ډېر د افسوس خبره را تاسو ګورئ په هر ځای کې زمونږ په ملک کې په هر ځای کې چاندې روانې دي همدغه حساب د جورې د پل له پاسه ولاړ یم د کم چې دی خوا د جورې یو ډېر لوی علاقه ده بیارګړی ایسوګې سارسنګ ډېره زیات لوی علاقه ده سکر مومندو کلی ډېر لوی علاقه ده او همدغه خبره چې په چاندې روانې دي دا پل مکمل ختم دی د لاندې نه هم مکمل ختم دی د بین هم ختم دی تاسو بالکل دا کتلی شئ چې دا پل مکمل ختم دی او ډېره په چاندې کېږي افسوس مقام دی ځکه چې زمونږ کم ایم پی ایګان ایم این ایګان څومره زمونږ سیاسي خلک دي چاله چې زمونږ د علاقې اوټونه ورکړي دي خو زمونږ د خلکو علاقې والا چې اوټونه ورکړي په دې مقصد او په دې غرض باندې ورکړي دي چې دوی سبا زمونږ دپاره څه کار وکړي زمونږ خدمت وکړي د چا خدمت یوازې نه کوي د یو کس کار دی نه کوي خو د ټولې علاقې دا چې زموږ کې دا پل چې دا ټولې علاقې مسله ده په دې کم سے کم یو 100 کلي به په دې باندې آباد وي او دا عمده یوه لاره ده که سبا خدای مکه د دې نه د صدریاب پل جوړ شو څوک په مله نه راځي همدا قبر راځي او صرف به ګوري او ورځي به بل څه کار به نه کوي صرف خبرې به خلک کوي او چې پل وغورځېدو او پل د خلکو به یو خوله کې بس یو خبره راشي د پل باره کې باقي کارونه به څوک نه کوي خلکو نه تپوسونه کوو خو ډېر د افسوس مقام دی چې مونږ د پل لپاره هم چانده ټولو مونږ د سړک لپاره هم چانده ټولو مونږ د ډیم لپاره هم چانده ټولو مونږ د جومات لپاره هم چانده ټولو چې کوم ځای ګورې زمونږ بېوسي ده بس هر ځای باندې زمونږ لګیا وو او چاندې ټولو د خلکو سره خبرې اترې کوو چې پل باره کې څه ویل غواړي چونکې دا پل مکمل ختم دی دې کې هېڅ خو هم نه وي پاتې خدای دې نه کړي چې سبا دې نه هم د صدریاب پل جوړ شي نورې خبرې خو ډېرې دي خو خبره پکې دا ده که کله خو خدای مکړه دا وغورځېدو نو په دې کې که څه جاني نقصان وشو د هغې ذمهدار بیا څوک وي ځکه حکومت له دې نه مخکې نه څه غور کول پکار دي چې په دې باندې فوري طور باندې کار وکړي په دې باندې تقریبا 7 کلي دي کم از کم ریګولر دا خبره ډېر آمد و رفت په موږ ته سخت تکلیف دی که دا یو پل پرېوته نو موږ به کم از کم 3 کیلومیټره په ځای 12 کیلومیټره داسې میاصیب ګړی باندې به راتاویږو تنګي ته او زموږ مشران دي بس اوده پراته دي او ضروري خو نه چې یو شي دپاره یې چاندې وشي زموږ اهل کار ښه شته ښه په ښه کارکردګۍ باندې راغلي ښه په ډېرو دغه سره امیدونو سره راغلي دي چې هغوی زموږ دا لږ لږ کارونه هم نه کوي نو بس لازمي به عوام به ترې مایوسه کېږي د جورې پولو د بیارګړی جوره سارسنګ سوګې په دې تقریبا 25-30 کلي دي دا پل ډیمیج شوی دی دا خراب دی او لکه لاندې هم ختم دی پاس هم ختم دی او موږ اوس خپلې مطلب پیسې راغونډو د الکشن ځای جوړو خو چونکې موږ حکومت ته دا مطالبه کوو چې هغه راشي او دا پل وګوري او دا زر تر زره موږ ته جوړ کړي موږ به د حکومت ډېر شکریا ادا کوو بالکل جی ډېر زیات د افسوس مقام دی چې موږ چاندې ټولو او د خلک چاندې ورکوي بالکل خدا په دې چاندو باندې نه کېږي که تاسو دا غرض وي چې دا جورې پل په چانده ټولېږي دا په چاندو باندې شي په دې چاندو هېڅ کله بالکل دا نه کېږي ځکه چې دا چاندې وسي په دې خو دنیا پیسې لګي په کروڑونو روپۍ دې باندې لګي او په دې چاندو نه کېږي خو دا افسوس خبره ده او د هغې چا لپاره ډېر زیات د شرم خبره ده کم خلک چې د دې علاقو نه پاس شوي د دې طرفونو ته نه ګوري یوازې دا اوس نه چې دا میاشت حکومت وشو په دې کې د دې نه علاوه هم چې څومره خلک په دې علاقو باندې پاس شوي د هغوی لپاره هم د شرم خبره ده اوس چې کوم دي د دوی لپاره هم د شرم خبره ده چې دې تپوس نه کوي او په هر ځای باندې چاندې روانې دي ځکه که تاسو وګورئ په دې باندې دا یو پل چې دی دا هم د دې علاقو همدا یو پل دی بل پل نشته داسې څه بله سله د هغوی نشته په بل سایډ باندې به هغوی لاړ شي که په بل لارو باندې ځي ډېر زیات په لرې باندې به ځي او د هغوی لپاره به ډېر زیاته مشکله خبره وي چې په ډېر زیات لره باندې به ځي خو بس د عوامو همدغه شکایت دی د حکومت نه مو د اعلی چارواکو نه سیاسي خلکو نه چې په دې طرف باندې بالکل هغوی نه ګوري راځي او دلته کې اوټونه اخلي او باقي دې طرف ته نه ګوري خو ګورو خلکو سره خبرې اترې کوو خلک څه ویل غواړي دا پل ختم دی که د دې نه مخکې په دې کار شروع کول پکار دي که په دې کې سم جاني نقصان وشي یا پل بچا پروزي نو د دې نه مخکې پکار دی حکومت له چې په دې باندې کار سټارټ کړي او موږ ته دا پل سیټ کړي دا پل ټول ختم دی تقریبا
او پتنی په کم سن کې تیار شوی چاته سن پتم نه لګي ټوټلی ختم دی او په دې باندې ډیر زیات کریم دی او مسلسل رننګ کې پیراشته نو حکومت ته دا خواسته چې د دې باندې موږ ته تقریبا زر کار سٹارټ کی پوري دا خو ډېر مشکلات دي موږ ته دې پول نه او په دې ډېره غټه علاقه هم ده او بله دا خبره چې موږ د حکمران د دا خواست چې موږ دا پول نوی جوړ کړي ډېر مکمل ختم دی سپیر شوی دی د دې مکمل ختم دی دا اوس دې باندې خو ډېره لویه علاقه پرته ده ډېره لویه ایریا ده پې ډېر کلي دي پې او هر وخت پې لکه رشي ډېر زیاته او بس د دې خو ګورنمنټ نه زموږ دا مطالبه ده چې دا موږ د پوري وکړي که دا پر اسکو وغورځېږي نو جاني نقصان مالی نقصان د خلکو ته به غټ تکلیف جوړ شي بل داسې لار نشته بس د حکومت نه زموږ دا مطالبه ده چې دا موږ ته پوري جوړ شي زموږ څخه یو شاعر زموږ مشر ولاړ دی نوشید ماما هغوی ته ماما څه دې تیار کړي دي د دې پول لپاره سیاسي خلکو لپاره څه ویل غواړي هغوی ته لپاره خو ما اول یو نظم ویلی و هغه نظم ما اصول ټکه چې دا شعر ډېر خراب شو پل زنده جوړې داسې پاتې شو خوار بس بې اثرې داسې پاتې شو راشه نن په خپله حالات د دې پولو ګوره راشه نن په خپله حالات د دې پولو ګوره کوله چاندې داسې پاتې شو کوله چاندې داسې پاتې شو پل زنده جوړې داسې پاتې شو که زه درته دروغ وایم هر چاته ته معلومه چینچی پسې وخت مونږه دي کې داسې پاتې شو پل زنده جوړې داسې پاتې شو ملګرو تاسو ته معلومه ده ښه پته ده لاندې ختمې دي پایې داسې پاتې شو لاندې ختمې دي پایې داسې پاتې شو پل زنده جوړې داسې پاتې شو بالکل جی په شعرونو کې تاسو ته حقیقت بیان کړ چې زموږ دا پول هم داسې سورې وورې پاتې شو بالکل د دې څوک علاج والا نشته دې څوک غم بالکل نه کوي همدا د سیاسي خلکو لپاره ډېر د شرم خبره ده زه بیا ووایم چې دوی دې طرف ته بالکل توجه نشته که اوسني سیاسي خلک دی که مخکیني دي ځکه چې دا پول د نن نه دی خراب ده دې تقریبا ډېر زیات ټایم وشو چې په دې موټرسایکل رواني نو هم دا پول به بالکل رقیږي او دا به یو پیاده کس رواني بل ولاړي نو هغه ته دې پته لګي چې بالکل دا پول رقیږي دا مکمل له لاندې نه ختم دی او د پاس نه هم ختم دی تاسو په شعرونو کې ډېر زیات ښکلې خبرې وکړې دا پول د ډېر ټایم نه خراب دی او د دې څوک غم نه کوي دا چې کوم دی یو حکومت تېر شو بل نوي حکومت هم راغی د دې حکومت خلک ډېر چې کوم دی دغه کې د حکومت داسې حکومت دی عمران خان داسې دی او هغسې دی اوس وخت کې چې کوم دی د دې چا څه غم ونه کړو نو که دې حکومت کې دا پول جوړ شو خو دغه به وي باقي خو وروسته هم جوړ نه شو اوس هم همدغه حالات دي نو به زمونږ د دې چې کوم دی د ایم پی ایګانو ایم ان ایګانو د غټ غټ خلکو نه چې کوم دی زمونږ دا مطالبه ده چې زمونږ دا یو پول دی دا د ټول زمونږ په علاقه کې غټ کار دی بس صرف دا پول موږ ته جوړ شي زمونږ نور کار هسې هم دونه غټ څه نشته دی دا فعل چې کوم دی غټ کار دی او دا دې موږ ته وکړي شي دا زمونږ ډېر غټ ضرورت دی په دې باندې ټوله علاقه نیمګړې کېږي او دا بس زمونږ دپاره غټه خبره ده په دې پول باندې هر قسمه حلقه روان دي هر قسمه افسران په دې باندې ځي ایم پی ایګان ایم ان ایګان په دې باندې ځي هر قسمه حلقه راځي خو د دې پول غور نه کوي تاسو څه ویل غواړئ د پول حالت ډېر زیات خراب دي بسم الله الرحمن الرحیم د دې پول حالت خو ډېر خراب دي دا په 2010 سیلاب کې لکه زه دا مخکنی را کوم چې خدای پاک ټینګ کړی کو بل دا سیلاب راغی او دا پول د څونه علاقه چې دلته کېږي که نه دې کې به یو بچي روغ پاتې نه شي بیا هم هغه ځل په دې خلک لاړل اوس هغې قابل پاتې نه دی کعبہ کے منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی بالکل جی شرم تم کو مگر نہیں آتی همدغه وجه بالکل زمونږ د سیاسي خلکو له زمونږ د مشرانو له زمونږ څومره د اعلی حکام دي بالکل دوی له شرم نه ورځي چې دا په لارو کې چاندې ټولېږي په لارې د په چانده ټولېږي د پول د په چانده ټولېږي د ډیم د په چانده ټولېږي د جومات ته په چانده ټولېږي په هر ځای باندې چې تاسو ګورئ نو تاسو ته به یو ټکي راځي چې چانده واچوي ایماندارو چانده واچوي ډېر زیات د شرم خبره ده د هغې خلکو لپاره کم خلک چې په دې ځای باندې حکومت کوي په دې ځای باندې مشري کوي او بیا هغوی د هغې ځای عوام د هغه ځای عوام کم چې دوی له اوټونه ورکړي دي کم چې د دوی باندې حکومت کوي او هغوی چانده ټولي ډېر د شرم خبره ده ما له اجازت راکړئ اوس د خپل کیمرامین اسد علي سره د الله په امان پل زنده جوړې داسې پاتې شو خوار بس بې اثرې داسې پاتې شو